من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اور اوریدونکو مسلمانانو ورونو، زمن رول مولانا سمیع الحق صاحب اغی په خپل دعوتی سفر باندې دي. نو نن د جمعې د خطبې نه اغی قاصر دی او د اغی معذرت دی. نو زه به ستاسو سره د دین او د اسلام او د ایمان لږه ډېره مذاکره وکړم په دې غرض باندې چې الله رب العزت زما او ستاسو ایمان کامل او پوره کړي او د کمال او د پوروالي موږ او تاسو کوشش او محنت د هغې وکړو. مخکې یو جمعه باندې د دې خبرې وضاحت شوی و چې زموږ اصل سرمایه
او زمنګ د ټول ژوند مقصد زمن کامیابی هغه د ایمان او د توحید د عقیده سره ده خو یو ناقص او نیمګړی ایمان دی یو کامل او پوره ایمان دی الله رب العزت زمنګ او ستاسو نه د پورا کامل ایمان مطالبه کوي قرآن کریم کی اللہ رب العزت فرمائی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورا اسلام پورا دین پاگے کے داخل شے یا دین اسلام چاہا کامل و پورا دین دین پاگے کے زان پورا پورا دن کے و داخل کی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اللہ رب العزت دین اسلام زمنگ استاسو دا پارا منتخب کڑے خوخ کڑے و پدی اللہ من نرازی کی بل دین بل قانون بل نظام بل ازم پاغیبانی زما استان نجات نشتا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ رب العزت مقبول معتبر دین قانون و نظام ضابطہ حیات اغا اسلام دے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه او کلی اسلام نا دین اسلام چی دا یو پورا نظام دے قانون دے دا جون یو انسان دا دین علاوہ بل یو دین بل یو مذہب بل یو ازم دا جون تیراولو بلا لار اختیاری اللہ رب العزت فرمائی فلن یقبل منه اگر دن نقبلی گی پاغی بانی دل دا نجات وعدہ نشتا نو دین اسلام دا کامل او پورا دین دے اور دا پورا دین منگنا مطالبہ دا دا ایمان وضاحت و داغی تعریف میاش دو اڑان دی داغی تعریف و داغی پورا وضاحت شوے ہو او اغا مقبان من فرمائی لیو جد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الایمان بضع و سبعون شعبہ ایمان دا صدپاسا او یا شاخون و سانگی او یو شاخ یو سانگا پاگی کی حیادا دویم حدیث مبارکہ کی راضی چھ اعلاها کلمت لا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عقیدہ ساتل دائی لوی شاخ و غٹ سانگا دا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ اور طولو کی کما لاند شاخ و سانگا دی ایمان اغد لارنا ضرر والا تکلیف والا بدبودار سیز لری کول دی دا ایمان مثال دا دی یو تازہ او یو جوندی ونی او بوٹی مثال دی کا شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء او الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع دا دیونی یو تنی او داغی جرڑی وی
او یو د هغې بیا شاخونه څانګې پاڼې او د هغې میوجات وي که د هغې جرړې مضبوطې نه وي یا د هغې دپاره د ځمکه کې د نمي او د اوبو انتظام نه وي هغه بوټی هغه ونه که ډېره مزېدار او ډېره غټه ده خو هغې وخت تېرېدلو سره کمزوري کېږي او کوچېږي ختمیږي دغه شانې د ایمان حالت دی که دې عقیدې دپاره دا راسخه نه وي مضبوطه نه وي او د دې هغه جرړې ستا په زړه او د بدن په رګ رګ کې خورې شوي نه وي نو دا بیا کمزوري کېږي او کېدی شي چې د څه فتنو د سیلاب د وجې نه ستا ایمان هغه ستا نه ضایع شي او ختم شي دا خو د ایمان او د اسلام ماحول دی او ملک دی داسې حالاتو نه بعضې مسلمانان تیر شوي دي چې ډېر په سختۍ او تکلیف باندې خپل ایمان محفوظ ساتل او د یقین وضاحت شوی و چې ایمان یقین ته وایي تصدیق ته وایي مثال په طور باندې یو عیسائی یو یهودی یو سکھ او هندوستان تپوس وکړي چې د مذهب په لحاظ باندې ستا مذهب څه دی عقیده دې څه ده ته وایې الحمدلله شکر دی زه مسلمان یم زه مؤمن یم ښه ته ولې مسلمان یې یاره زما مور او پلار مسلمانان دي او ټول ملک علاقه که هغه تا ته وایي چې دا ټول د ایمان اسلام نه واوړي دا علما دا شیخان دا پیران دا میران او تبلیغیان دا حاجیان تر دې چې د حرمین امام دا ټول ایمان اسلام پرېږدي او په دلایلو شروع شي چې دا غلط او باطل دین او زمونږ د دې نه بایکاټ او توبه ده او ته یک یوازې پاتې شي بیا به ستا څه عقیده او مذهب او ایماني که ته وایې یاره بیا به ګورو او سوچ به کوو څوک چې چېرته ته په هغې پسې به ځو نو دا ټول به د ایمان اسلام نه وانه وړي خو دی د ایمان نه ووتلو دکې ایمان پاتې نشه ځکه دا تصدیق نه دی یقین نه دی تصدیق او یقین او عقیده دې ته وایي چې لا یزول بتشکیک المشکک په دلایلو باندې په شکونو باندې په مناظرو باندې په مقابلو باندې په دې باندې هغه خوځي راخوځي نه ته یاره دا ټوله دنیا دا علما دا امامان دا شیخان دا ټول ایمان اسلام پرېږدي او زه یک یوازې پاتې شم بیا به هم زما عقیده دا یي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او دا به مې عقیده یي چې زما دا شیخ او استاذ په غلطه لاړې دې ته یقین وایي دې ته عقیده وایي دې ته شریعت کې قرآن او سنت کې ایمان وایي نو یو د دې ایمان د دې ونې او د بوټي هغه جرړې چې هغه داسې مضبوطې شي چې هغه بیا په دلایلو په شکونو په عقلي خبرو باندې او د چا په چالاکۍ باندې په لالچ باندې یا په ډېر سخت او تکلیف باندې چې تا ته وایي یا ستا په دې سر باندې ارګ دود دوه ټوکړې کېږي به یا به ایمان اسلام پرې چې په دې خبرو باندې هغه ایمان نه پرېښودی کېږي دې ته ایمان وایي دې ته عقیده وایي زمونږ استاد محترم هغه به فرمایل چې ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جانا ہے پھر جیت ہی جیت دا ایمان دا عقیده یو ځل تر مرګه پورې ته وساتې ستا نه ضایع نشي خرابه نشي نو بیا ستا لپاره جیت دی لکه څنګه چې دلته دنیا کې د سټیټ بینک دستخط او ټاپه په یو نوټ او رسید باندې نه
هغه یو عام کاغذ دی، هغه د 1000-5000 نوټ نه دی. نو دغه شانې ستا مونځ او دس عبادت صدقه خیرات دعا درود اذکار دې باندې چې د ایمان او د توحید ټاپه نه وي، نو دا یو ډانچه شکل خو د عبادت دی، خو دا عبادت نه دی، دا عمل نه دی، دا دین نه دی. بیا د دې ایمان د دې جرړو هغې دپاره نمی پکار ده، اوبه پکار دي، وخت په وخت د هغې نگرانی پکار ده، کله چینجی هغې ته ولګي هغې باندې بیا سپری پکار دی. نو دا ایمان چې تازه کیږي دا هله چې موږ ایمانی مجالسو کې شرکت د ایمان په چارج کې کومه بیټري چې هغه د 20% نه لاندې راځي او ته چارج هغې ته نه ورکې، نو یو ځل به دا بیټري بالکل فیل کیږي او کار به پرېږدي او ته بیا کباړ کې خرڅوي. نو دغه شان کم از کم چې 20% نه خپل زمونږ ایمان ښکته رانشي او دا هله چې هغې ته تازه چارج رواني. د قرآن کریم درسونه، د احادیثو مبارکو درسونه، د اصلاح بیانات او پیغامات، د قرآن کریم تلاوت اوریدل، کور کی دینی ماحول جوړول، نو دې سره ایمان تازه کیږي. صحابه کرامو به د ایمان مذاکرې کولې او د ایمان د تجدید دپاره به کېناستل او بیا دا ونه د دې دا تنکه ډېره مزېداره ده، خو د دې څانګې او شاخونه نشته، نو دا فایداره نه ده. معمولي غوندې فایده شته چې ته به د هغې نه څه تختې او څه څیزونه جوړ کړي، لیکن د هغې شاخونه، د هغې خورېدل، میوجات پیدا کول، چاله سوری، چاله هوا جوړول، چاله د هغې نه میوجات وغیره جوړېدل، دا به هله کېږي چې د هغې شاخونه یې تر و تازه وي. دغه شانې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان څه د پاسه 80 څانګې دي. یو روایت کې راځي، بلکې د دې نه زیات هم دي، هغه بیا د 100 نه اوړي. دغه څانګې، دغه شاخونه چې کله پوره دي، ایمان کامل دی. هغې کې چې څومره کمی دی دومره ایمان ناقص او نیمګړی دی. الایمان 70 شعبه والحیاء شعبة من الایمان. اولنۍ څانګه، بنیادي څانګه، هغه د عقیدې اقرار دی. الایمان بالله، الله رب العزت منل، د الله وجود منل، د الله رب العزت ذات منل، او دویم د الله رب العزت صفات باندې ایمان. دا خالق، مالک، رازق، سمیع، بصیر، غفار، قهار، یعنی الله غ ذات دی چې دا پیدایش د هغه د خدایتوب کار دی، صفت دی. بې اسباب او بې آلاتو د هر څه نه خبرېدل او اورېدل او د هر چا حاجت پوره کول، او ان بطش ربک لشدید، د چا پکړ او رانیول، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، د شپې او ورځې دا انقلاب. انزل من السماء ماء، باران، پیداوار، اولاد ورکول، اغستل، غم، خوشحالی، گرمی، یخنی. د الله رب العزت په دې صفاتو باندې عقیده او ایمان. او دریم په دې عقیده او ایمان چې د الله رب العزت نه سیوا
دا څومره کائنات دي او مخلوقات دي، که بره دي که لاندې دي، ما او تا ته ښکاري که نه ښکاري، د دې په حدوث باندې، په پناه باندې، په ختمېدلو باندې عقیده او ایمان ساتل. کل من علیها فان، څه چې دنیا کې دي او کائنات او مخلوقات دي دا ټول به پناه کېږي او ختمېږي. اذا السماء انشقت او اذا السماء انفطرت واذا النجوم انكدرت والسماوات مطويات بيمينه، دا انور سپوږمۍ د اسمان دا هر څه به ختم شي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، دا به زری زری شي. يوم تبدل الارض غير الارض، د الله نه سوا چې څومره مخلوق د کائنات دي د دې په پناه کېدلو باندې، د دې په ختمېدلو باندې عقیده او ایمان ساتل. د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق بعضی کتابونه لیکي چې یو دهري سره چې هغه د الله رب العزت د وجود نه، د الله د ذات نه هغه منکر و نه منه او دایم نه منل چې دا نظام الله چلی. د دهرینو دا غي عقیده او نظریه دا ده چې دا ارس نظام په خپل روان دی او چلی. امام ابو حنیفه رحمه الله دا سره بحث او مناظره یو مجلس مقرر شو. امام ابو حنیفه رحمه الله قصدن د خپل ټیم نه لږ لیټ او ناوخت راغلی. هغه دهري په وخت راغلی و، شور شغب یې شروع کړو چې دا ته څنګه د مسلمانانو امام یې، تاسو مؤمنان مسلمانان خو ځان ډېر کامل حسابوئ، تا ولې وعده خلافي وکړه، ما سره د ټیم مقرر کړی دی، ستا په انتظار. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمایل زه راتلم نه لاره کې سیلاب راغلی و، زه نشم راپورې وتلی. بیا څنګه راپورې وتلی؟ ویل هلته چې کومې ونې بوټې ولاړ و هغه په هغې باندې کټ شو او هغې نه تختې جوړې شوې او د تختو نه بیا کشتۍ جوړه شوه او میخونه هم ولګېدل. بیا زه هغې کې کېناستم او راپورې وتم. کشتۍ څنګه جوړه شوه؟ بس وایي خود به خود په خپله باندې د هغه ونې نه تختې هم جوړېدلې او کشتۍ هم جوړېده او میخونه پیدا کېدل او په دې کې پټ کېدل. هغه نور شور شغب شروع کړو چې یو لیټ راغلی او بیا داسې د عقل نه بار خبرې کوي، کشتۍ او په خپله جوړېدل او په خپله تختې جوړېدل. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمایل چې کله دا وړه غوندې کشتۍ په غیر د نجار او ترکاڼ نه جوړېدل ته نه منې، دا دومره نظام او عالم د الله نه سوا څنګه چلي؟ د دې خو یو کنټرولر شته، یو ذات شته چې هغې الله لا اله الا هو الحي القيوم. القيوم چې دا نظام یې راټینګ کړی دی او نظام چلی، قیوم زمان الله رب العزت لا تأخذه سنة ولا نوم. نو د الله رب العزت ذات او وجود د الله صفات باقی چې څومره عالم دی د دې په حدوث باندې، د دې په پناه باندې ایمان او عقیده. او څلورمه پنځمه شعبه څانګه د ایمان آسماني کتابونو باندې ایمان او عقیده ساتل. څلور غټ کتابونه تورات، انجیل او زبور او قرآن کریم او دین علاوه څومره صحیفې چې الله پیغمبرانو ته ورکړي. دا حق کتابونه او دا د بنده جوړ شوی کلام نه دی،
الله رب العزت نازل کړی دی او په دې کې هدایت دی، دې کې کامیابی ده، په دې کې اخلاق دي، په دې کې نظام او ژوند دی او دا زمون د رب د راضي کېدلو ذریعه او سبب دی. او سره په پیغمبرانو باندې ایمان. ټول پیغمبران د الله رب العزت په علم کې دي، څومره چې الله را لېږلي دي هغه ټول حق او سچ منل او د ګناه نه معصوم او پاک منل او دا عقیده ساتل چې د پیغمبرانو د الله په دین پیغامات او وحی کې خیانت نه دی کړی. دین د الله امانت د الله امت ته پورا رسول ہے. او د الله رب العزت په ملائکه باندې ایمان. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه. الله رب العزت د نور نه دا مخلوق پیدا کړي ملائک. پدې کې خز او خاون، نر او ماده، پلار او اولاد، نسل پیدا کېدل، نفس او شیطان، خواهشات، خوراک سکاک، دا سیزونه پکې دي. د دې نه پاک الله پیدا کړ. د یو نیک عمل دیندار مومن مسلمان دا د ملائکو نه الله ته په درجه کې اوچت او غوره دیم د دې وجې نه چې هغې باندې امتحان نشته، نفس نه شیطان نه د ګناه سوچ فکر نه پیدا کېږي او انسان سره نفس او شیطان دی او الدنیا حلوة خضرة، دنیا ورته خوږه کړې ده، سرسبز کړې ده. الدین الرجل على دین خلیله، ماحول او ملګری او دوستان هغه فتنې طرف ته راکاږي. نو د ډېرو مختلفو مراحلو د ازمایش او امتحان نه انسان تیریږي او دې کې هم دی کامیاب شي. نو ذکر د درجه د ملائکو نه اوچته وګوره. نو د نور نه الله رب العزت ملائک پیدا کړي. د بعضې ملائکو نومونه لکه جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام او داینه علاوه باقی چې څومره دي نو دا د الله پاک مخلوق دی او دی له الله رب العزت دا طاقت ورکړی چې په مختلفو شکلونو باندې ځان ښکاره کولی شي. په لږ وخت کې د دې ځای نه تر اسمانه پورې سفر طی کولی شي. طاقت هم الله رب العزت ورکړی دی. خود الله رب العزت نافرمانی نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. خو کارساز او واکدار نه دي، د الله د حکم نه بغیر ذره برابر قدم نشي چتولی. انما نتنزل بامر ربک. جبریل علیه السلام د الله حبیب ته فرمایل چې موږ دنیا ته راځو نو د الله په اجازت راځو، د الله په حکم راځو. نو یا جبرائیل یا میکائیل یا فلان یا فلان، پاغی دا عقیده د ایمان او د اسلام او توحید عقیده نه. پاک مخلوق دی، الله ته محتاج او عاجز دی، لاس کې اختیار نه. زما استا امداد لبر راضی خو الله به رالیږي او الله به رالیږي چې ما او تا د الله د پاره سکو یا د الله نه غواړو. لکه د بدر میدان ته راغلي وي ملایکې نن هم راځي په مختلفو موقعو باندې. اوس هم د الله د طرف نه د انسان د حفاظت دپاره مقرر دي. د هر ساز کې د باران سره الله رالیږي او د انسان نه مخکې رستو خي او ګس طرف ته ملائک د حفاظت دپاره. له معقبات من بین یدیه ومن خلفه. د اسې معمولی څه کې د اسکیډنټ نه بچ کېږي، د غورځېدو نه بچ کېږي، د بل څیز نه بچ کېږي. دا خو ملائک الله مقرر کړي. کله چې الله غواړي هغه عفوه کړي نو بس دی درزو خوري، هغه تکلیف درته ورسي.
نو دا هغه مخلوق دی چې د نور نه پیدا دی نفس او فاحشات پکې نه وي ګناهونه پکې نه وي د الله نافرماني پکې نه وي اولاد ودونه دا پکې نشته او چې څومره ذمہوارۍ الله حواله کړي هغه پوره ادا کوي او بل شعبه څنګه د ایمان د قیامت په ورځ باندې عقیده او ایمان ساتل یو خو د دنیا پناه کېدل دي دا درېمه څانګه وه د ایمان چې دنیا او دا نظام کائنات به ختمیږي خو بس ختم به شي نه دې سره دویمه بله څانګه د ایمان هغه دا ده چې د دې نه پس به قیامت قائمیږي میدان محشر به حساب کتاب به پل صراط به میزان به جنت به جهنم به زمن عام پښتانه وی ډوبه دنیا د څه به کېږي نه ډوبه دنیا نه ده دا ډوبه به هلته ښکاره کېږي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بیده په هغه ذات د زما قسمي د چا په لاس کې چې زما ژوند زما ساه او روح ده ما بعد الدنیا من دار الا الجنة او النار دنیا چې پناه شي او ختم شي بل ځای نشته بس یا جنت دی او یا جهنم دی هغه اعراف هم عارضي دی لږ وخت دپاره دی هغه بیا جنت ته الله رب العزت داخلوي نو یا جنت دی یا جهنم دی نو د قیامت پر راتللو باندې او د هغې هغه تفصیلاتو باندې چې کوم قرآن او سنت ذکر کړي او بیان کړي په هغې باندې عقیده او ایمان ساتل حوض کوثر شفاعت حساب کتاب اعمال تقسیمېدل پل صراط وغیرہ وغیرہ او په تقدیر باندې ایمان ساتل تقدیر باندې والقدر خیره وشره من الله تعالی ایمانی مفصل کی تاسو لوستلی او زده کړی تقدیر دا یو پیچیده مسله ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام او امت د دینه پابند کړی دی چې دې کې به ډېر دن نه ورځي ګمراه به شي خطا به شي عقل به هم کار پرېږدي خو تقدیر په دې مسله باندې په اسانۍ پویه کولو دپاره دا یو مثال کافي دی دا یو اعتراض راځي خاص کر څوک چې عقلی خبرو پسې ځي او دین سره ډېر ټچ نه وي او د عصري تعلیم نه تیر شوی نو دا یو سوال یو اعتراض یو اشکال پیدا کیږي چې کله الله رب العزت ما د پاره یو عمل یو عقیده یو کار د نیکۍ یا د بدۍ لیکلی دی او داسې لیکلی چې زه د هغې نه علاوه بل نشم کولی هغه به خامخا مانه کیږي نو دوه سوالونه پیدا کیږي یو سوال دا چې بیا منګه دا محنت او عمل څه لګو خو چې څه مقرر دی به کیږي نو دا بیانونه او دا ترغیبات او دا څه دپاره کوو خو دله څه مقرر دی به دنه کیږي او دله څه مقرر دی هغه او دویم بنیادي اعتراض هغه دا دی چې کله زما دپاره یو ګناه یو کفر معاذ الله دا مقرر دی نو زه خو هغې کې مجبور یم خامخا به ما نه کیږي نو بیا ما له په هغې باندې سزا او عذاب ولې میلاویږي د جهنم او د عذاب چې کومه فلسفه ده مسله دا ده چې انسان په هیڅ یو عمل کې مجبور نه دی دی په خپله خوښه په خپل اختیار باندې نیکیم کوي او بدیم کوي د تقدیر دا مطلب هرگز نه دی
چې ستا دپاره یو عمل الله ولیکه او ته به خامخا هغه کې تا خو کیدای شي بل کا او اوس بل نشي کولی ته پابند کړی دا مطلب نه دی جدید دور دی تاسو به دا حفاظتي کیمرې او د هغې ریکارډینګ یا عام ویډیوګانې وغیره کتلي وي اوس مثال په طور باندې دلته یو کیمره لګېدلې او د هغې ریکارډینګ هم شروع دی مثال په طور 1 غنټه ټیم دی په دې کې یو کس رالی هغه هلته اودس وکړو دلته 2 رکعاته نفل وکړل المارۍ نه مصحف او قرآن کریم راواغېسته تلاوت یې وکړو دعاګانې اذکار یې وکړل بیا لاړې بل رالی دلته منډې ترلې ووهلې ګپې شپې دوو کې ولګولې یو بل ته غوسم شو جګړه یې وکړه بل رالی هغه پکې چپلې یا د چا د جیب نه څیزه یا د مسجد بیټري لوډ سپیکر دا یې پکې پټ کړل مختلف قسمه حرکتونه وشول دا د کسانو په خپله خوښه وکړه که چا مجبوره کړي په خپله خوښه او اختیار باندې دا 1 غنټه ریکارډینګ مثال په طور دا ته څه کسانو ته لګې نو ته ورته د دې د لګول او د آن کول نه مخکې وې ګوره هغه پلانې به راځي به داسې داسې کار کوي او دلته به دومره ټیم تېروي بل به راځي هغه به دلته د یو مثال په طور 15 منټه او 100 سیکنډونه 28 سیکنډ تېر کړل تا وله ټیم هم وښوده چې دی به دومره وخت دلته تېروي دا کار به کوي بل به راځي هغه به 25 منټ او 50 سیکنډ تېروي او هغه به دا حرکتونه کوي بل به راځي هغه به دا کوي نومونه دې ورله واخېستل خالد به دا کوي عاصم به دا کوي زاهد به دا کوي بیا دې ورته هغه ویډیو سټارټ کړه تا چې څه ویل هغې کې هغه شانې کېدل هغه یو رالی هغه حرکتونه یې وکړل او د هغه 15 منټ او 28 سیکنډ نه سیوا 1 سیکنډ هم تېر نه کړ لاړې بل هم رالی نو دا تا چې مخکې دته کوم وضاحت وکړو او په یو پیج دی ورته هغه تحریر کې راوستو او دې لیکل نو دې باندې خو تا هغه کس مجبوره نه کړ هغه په خپل اختیار کړي خو تا کتلې دي نو تا په تحریر کې راوستي دي من خو ویډیو وکتله نو بل ته پړاو کړه تحریر کې م راوستله خو الله رب العزت د انسان د پیدایش نه مخکې د انسان دا ټول ژوند لیدلی کتلی او د الله په علم کې دی نو الله ته پته وه چې خالد به پیدا کېږي او د ده به دومره عمري د دې نه زیات به دی نه پاتې کېږي د باندې به دا حادثه راځي او دی به مړ کېږي او دی به په دې ژوند کې دا په خپل اختیار به دا کوي دا به کوي دا الله ته پته وه لکه علیم ذات دی نو الله رب العزت دی چې په ژوند کې په خپل اختیار څه کوي هغې وله هلته ولیکل ذهن کې خبره راغله یا نه پوه شوې په دې هغې وله هلته ولیکل دغې ته تقدیر وایي نور خو ته په خپل اختیار دا کوي خو الله ته خو پته وه چې دی به دا کوي دا به کوي نو هغې مخکې په لیکلو کې او په تحریر کې راوستل او هغې له د تقدیر نوم کېښودو یعنې تقدیر وی اندازې ته الله رب ما او تا ته رستو اندازه کېږي او تبصره پې کوو ټیک ده که نه او بعضې ماهرین وي تبصره نګاه هغوی د سهالاتو راتلو نه مخکې په هغې تبصره کوي خو پوره یې نشي کولی ځکه انسانان دي الله رب العزت اله دی خدای دی او علیم او خبیر ذات دی نو د مخکې نه د انسان ژوند ورته ښکاره دی نو هغه دی چې په خپله خوښه څه کوي هغې هلته ولیکل نو دې ته وایي تقدیر بیا چې کله هغه وخت راځي او د انسان هغه کار کوي دې ته وایي قضا د الله فیصله
دې ته قضا وي د الله فیصله. او په دې کې بیا د اسلام هدایات دا دي چې چون کې موږ د خپل تقدیر نه نیو خبر چې موږ به وروستو څه کوو په خپله خوښه. نو چې نیو خبر نو موږ به محنت هم کوو، حفاظت به هم کوو، عمل به هم کوو، علاج معالجه به هم کوو، هر څه به کوو. موږ به یو کشر ته نصیحت کوو هلکه دا موټرسایکل داسې خراب مه چلاوه، اسکیډنټ به وکړې، دا په دې لار مه ځه، دومره لوی کاروبار ته لاس مه اچوه. نصیحت هر څه به کوو، پابند کوو به، خو که هغه اسکیډنټ وکړو اوس خو موږ ته د الله تقدیر ښکاره شو، قضا راغله، اوس به نورې خبرې نه کوو چې که داسې یې کړی وي که داسې نه، همداسې کېده، بس زموږ په دې قضا رضا ده. څه چې الله مقرر کړي دی کې خیر دی. که دی ژوندی پاتې شوی کېدی شي ځان سه پنځه نور وړي وي، اوس خو یو لاړی او تاله دشمني هم کتلې وي، دی به هم تللی وي، پنځه به نور هم تللی وي، دشمني به هم په سر راغلی. د الله په هر کار کې حکمتي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یو کار با ته بد ګڼې ای کې به تاله خیر وي، یو کار با ته خیر ګڼې ای کې به تا دپاره نقصان وي. یو د ښه او بد فیصلې به په خپل عقل او د بل په عقل او د مشر په عقل نه کوو. بس الله او رسول څه کې خیر ویلې ای کې خیر دی، څه کې راته بد ویلې هغې کې بدي ده. الله پوهېږي وانتم لا تعلمون، موږ خو نه پوهېږو. نو دې ته تقدیر وایي، په دې تقدیر باندې ایمان. او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د لو کلمات دا د منافق سړي لهجه او ژبه ده، دا به مؤمن نه استعمالوي. لو دیتا وی لو دیتا خبر راشي پلانی باندې دا چل وشو، دی وی یاره که داسې نه وی کړي او داسې کړي وی، داسې نه وی داسې زما یې منلې وی او د پلاني یې منلې وی، داسې به نه کېدی، نه داسې کېده. د دې نه مخکې نصیحت هم وکړه، پابند هم کړه، هر څه چې کې وکړه، خو کله چې یو کار وشو دې ته بیا قضا وایي، دا د الله فیصله ده، د الله په فیصلې به اوس اعتراض نه. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. قرآن کریم فرمایي ته به کېدی شي دې ځای کې مرګ تا ته ښکاري، ته به ترې داسې منډه وې خو چې ستا ټیم پوره یې مرګ به هم د هغه طرف نه را روان یې کوم له چې ته ور روان. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، هغه ستا ملاقات هم د دغه طرف نه را روان. نو د الله رب العزت په تقدیر باندې ایمان. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره ناست، صحابه کرام ناست. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد. دې کې یو نوجوان سړی رالی، الک رالی، ویښتې تک تورو د ګیري او د سر ویښته زلفې هغې تورې، سپین لباس یې اچولی. عربو کې خو د صحرا او د بیابان او د اوښان او د اسونو سفر دی، نو ګرد و غبار به د مسافرو خو به پته لګېدله، ګرد و غبار یې په کپړو په ویښتو هر څه به ګډ وډ. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي دی د صفایي سترۍ نه داسې ښکارېده لکه چې دلته د یو کور نه راوتلی، خو لا یعرفه منا احد، من کې چا نه پېژانده، د مدینې منورې نه و. اذ جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. د قیدې و تحیاتو په شکل پیغمبر علیه السلام ته مخامخ د ادب او احترام نه ډک کېناسته او لاسونه یې په خپلو پتلونو ورونو باندې کېښودل او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ما ته د اسلام خبر راکړه، ما په اسلام پویه کړه. اسلام څه ته وایي؟ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اسلام دې ته وایي
ان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله. دا گواهی چې لا اله الا الله او محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. د منځونو پابندي، د رمضان روزي نیول، زکات ورکول، وس او طاقت وی نه د بیت الله شریف حج، دیتا اسلام وی. بل حدیث مبارکه کې دیتا د اسلام ارکان ویلې دي. بني الاسلام على 5: شهادة الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. دا اخرنی دورو د پیغمبر علیه السلام او جبريل علیه السلام راغلی و، الله را لېږلی و او د پیغمبر علیه السلام نه غټ غټ تپوسونه کول چې د اسلام د دین غټه خلاصه صحابه کرامو ته مخې ته راشي. نو ځکه دغه ځای کې د اسلام یو 4-5 شاخونه ذکر کړي، نور زیات دي چې هغه ټول ژوند کې پیغمبر علیه السلام ذکر کړي. بیا یې د ایمان په باره کې تپوس کړی چې اخبرني عن الایمان. د الله حبیب ته فرمایلی ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره. نو الله باندې ایمان، کتابونو باندې، ملائکو باندې، رسولانو باندې، او د قیامت په ورځ باندې، او د ښه او بد په تقدیر باندې. دیتا ایمان وی او دیتا د ایمان او د اسلام شعبې او شاخونه ویل کیږي. نو دا تقریبا صد پاسه او یا شاخونه دي، څانګې دي د ایمان. موږ او تاسو ځان هغې نه خبرم کو، کم کمې وي هغه پوره کو، ایمان زموږ او ستاسو کامل شي. الله رب العزت دې وکړي داسې چې زموږ او ستاسو باقي ژوند د قرآن کریم او د سنت د تعلیماتو او د ایمان کامل ژوند الله رب العزت نصیب کړي، او الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت او حوض کوثر نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد